من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما ډیر زیات انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، زما د دې علاقې ډیرو عزتمندو قدرمنو په دین باندې مینو حیادارو پرددارو عزتدارو خوږو میندو خویندو او کم طالبان کم طالبات چې د قرآن مجید د حفظ نه د ناظرین فارغ التحصیل کیږي، د دین اسلام د شمع پتنګانو، الحمدلله ثم الحمدلله الله رب ذوالجلال زمون په دې محله باندې زمون په دې گاون چم باندې رب لا یزال د لوی کرم او د لوی احسان اراده او فرمایلا. الله عز وجل زما او تاسو په کور کې حافظان پیدا کړل، عالمان پیدا کړل، قاریان پیدا کړل، مفتیان پیدا کړل، تبلیغیان پیدا کړل. الحمدلله ثم الحمدلله. زما او تاسو الله پاک س دعا قبول کړي وینو مو خدوم ډیر بد نه یو. ها البته الله عز وجل وي پنیتونو باندې د انسان د پاره فیصله کوي، او کله چې مونږ وګورو او وینو د کتابونو مطالعه وکړو نو مونږ ته باندې وشي چې واقعاً دا په قابلیت باندې نه ده، دا په قبولیت باندې ده. او د کم انسان چې د قرآن سره مینوي، د کم انسان چې د دین اسلام سره مینوي، د کم انسان چې د الله او د هغه د دوستانو سره مینوي، د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم راوړل شوی شریعت سره پسناسه انداز کې پسناسه طریقه کې دا مینوي، محبت وی، اخلاص یې چرته خودلی وی. الله عز وجل دغه مؤمن مسلمان پکور کې حافظانم پیدا کړي، عالمانم پیدا کړي، قاریانم پیدا کړي، متقیانم پیدا کړي، پرهیزګارانم پیدا کړي، تبلیغیانم پیدا کړي. الله عز وجل په دغه انسان باندې د رحم او د کرم نظر واچي او د خپل دین لپاره قبول او منظور کړي. زما محترم خبر خوريري دي او مطلبي خبر وکاو او د عمل په نیت باندې وکاو چې رجی زب په دې خبرو باندې عمل کوم. کنینو هر مؤمن مسلمان سره دومره علم شته دی، لیکن که کمی دی نو د عمل کمی دی. لاول عمل ته زه محتاج یم، لاول خبر ته زه محتاج یم، د الله کرم ته زه محتاج یم، د الله رحمتونو ته زه محتاج یم، د الله برکتونو ته زه محتاج یم. پس تاغې نه بعد تاسو محتاج یې. نو الله پاک نه سوال کو الله عز وجل مونږ ټول لرا په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. زما محترم محفل ډیر مزیدار دی، پر نور دی، د الله پاک د برکتونو سعادتونو او د هغه د قرب ذریعہ ده. خو ولی چې څنګه د مینې او د محبت د خلوص د خودلو څنګه حق وو، یقینا چې دا محله یا دا کلی پاغه کې ناکام دي. کدا چرته دنیاوی پروګرام وو
یا خدای مکه د الله پاک د ناراضتیا پروګرام د شیطان د خوشالولو پروګرام وو نو دا ټوله محله به زما یقین دادې سره د زنانو راغلی وه او چې د چا ځای دننه نه و هغه به بهر هم ولاړ وو ولې چې دا به د دنیا په غرض باندې د دنیا د خاطره به وه د الله پاک د ناراضتیا به وه او زمانه داسې روانه ده چې انسانان د الله پاک ناراضتیا په بیه باندې غشتو ته تیار دي او کوم څیز چې ویړیا دی هغه جنت دی هغه مونږه د الله پاک د طرف نه محض د خدای تعالی په فضل باندې فی سبیل الله دی هغې ته مونږ ناستې ته لسته منټه تیار نه یو عرض زما دا دی کم مؤمنانو مسلمانانو ته چې دا آواز رسی خواست دا دی دا دینی پروګرام دی د قرآن د مینې او د قرآن د مینې به زه څه وایم الله عز وجل چې کوم ماشوم پاک بچې نن ناست دی ستاسو د سترګو د وړاندې او د قرآن پاک دا 10 سپارې یاد کړې 10 سپارې ډېره لویه خبره ده 20 سپارې ډېره لویه خبره ده 10 سپارې ډېره لویه خبره ده یو سپاره ډېره لویه خبره ده یو سورت ډېره لویه خبره ده کله چې ساده ماشوم پاک بچې پړومبي کرت پړومبي سل باندې کله قاری قرآن استاد محترم تا دا الله پاک په دنیا کې په سلور کنج دنیا کې اقوام عالم کې د ټولو نه بختور د ټولو نه بهترین انسان قاری قرآن استاد محترم تکینی دا ماشوم پاک بچې چې 10 سپارې نه یادوم 20 سپارې نه یادوم 10 سپارې نه یادوم کله چې پړومبي کرت باندې دا استاد محترم دته وی بسم الله الرحمن الرحیم الله پاک د دې یوي بسم الله په برکت باندې د دې ماشوم پاک د مور او د پلار تمام ګناونه معاف کړي دا ماشوم پاک چې لومبه سپاره یاد کی نو چې دې دویمه یاد کی نو چې دې لسمه یاد کی نو چې دې شلمه یاد کی دې چې دیرشمه یاد کی دې چې ټول قرآن یاد کی نو دغه ماشوم پاک بچي د مو پلار د خاندان د ماماګانو د ترونو تربورانو د ټول عز و اقربا رشتہ دارانو د الله عز وجل په مقام د الله پاک په مخ کې د خدای تعالی په دربار کې چې بر دغه خاندان څومره مقام او منزلت وي موت دا تصور نشو کوله زما محترمو خبره د مینې دا رسا پزړه باندې دا لګېدو دا کله چې زمونږ د قرآن سره مینه وه کله چې زمونږ د قرآن سره محبت وو کله چې زمونږ د قرآن سره شغف وو کله چې د امت مسلمه د قرآن سره الفت وو په ایماندارۍ درته وایم دی به بیا نه ورځ کتله او نه به یې شپه کتله شپې به سبا کولې او تورې تورې شپې به یې روړولې الله پاک ته به د قرآن پاک په تلاوت باندې ولاړ وو چې ناست به نو ناست به چې ملاس به نو ملاس به که په پټي کې نو ویل به قرآن کول که په حجره کې به نو قرآن به وي که په جومات کې به وی به قرآن که په دکان کې به وی به قرآن که په پټي کې به وی به قرآن که په غم کې به وی به قرآن که په خاده کې به وی به قرآن د قرآن سره د مؤمن مسلمان دومره مینه وه چې د به دا نه کتل چې دا مقام کوم ځای دی بلکې د به دا کتل چې د قرآن مقام کوم ځای دی د قرآن مقام ته به کتل چې دا د خدای تعالی کلام دی تورات زبور انجیل یې کتاب دی کلام نه دی په دې خبره باندې ځان پوه کړئ الله پاک مقرب کتابونه دنیا ته څلور را لېږلي دي یو تورات دی یو زبور دی یو انجیل دی یو قرآن پاک دی بیا دا درې کتابونه دي دا یو پکې د خدای تعالی کلام دی کلام هغه چې د خپل شان مطابق رب ذوالجلال د خپل ژبې مبارک نه ادا کړي وي دې ته کلام وایي او کتاب ویل شي یو فرشته ته حکم کړی دی چې ولیکا هغه کن فیکون ذات دی چې ویلیکا هغه ولیکلا او بل ارشاد فرمایي چې یو قلم ته حکم وکړي چې ولیکا الله پاک کن فیکون ذات ته چې ولیکا قلم لیکل شروع کړل نو دا خدای تعالی کتاب شو کلام نه شو قرآن مجید
الله پاک د دې په یو حرف باندې خدای تعالی 10 نیکه مؤمن مسلمان لري کړی دي نو دا 10 نیکه د تورات په تلاوت نه دي کړي د زبور په تلاوت نه دي کړي د انجیل په کتاب نه دي کړي دا چې نور څومره صحائف نازل شوی دي خدای تعالی دا برکتونه رحمتونه صرف د قران مجید سره تړلي دي لیکلي دي لہذا چې کوم مؤمن مسلمان نن په دې علاقه کې داغه بچنګي ختم قران وکړو نو د دې یو قران پاک کې څومره الفاظ څومره حروف دي موتا داغه شمار نشو کوله علما کرام شمارلي دي په زرګونو په لکونو باندې دي د دې هر یو لکونو حرف په بدله کې الله پاک ستاسو بچنګي له 10 نه کې ورکړي او علما کرام ناشتي کله چې معصوم پاک بچي بالغ وي نو هغه ته خود دې ثواب د دې اجر د دې جزا رسي خو چې کله لا معصوم نابالغ وي نو د دې قران پاک د دې تلاوتونو د دې ذکرونو د دې فکرونو د دې تهجدو د دې اوابینو د دې چاش د دې منځونو د دې حجونو د دې عمره د دې ټول ثواب الله پاک د والدینو ته نصیب کوي عام طور باندې زمون بچنګي چې قران یادای ناغه په دومره عمر کې چې هغه نابالغ وي نو د دې نابالغتیا په صورت کې دا ټول ثوابونه والدینو لروان دي زما محترمو یو زمانه دا سوا زمون د قران سره ډېر بیکچ او بشبها مینوا او خلکو بخپل اولاد لرا پکور کې پخپل غیګه کې د قران تعلیم ورکو سمولی سے محترم ما تو فرمایل چې زمون په دې علاقه کې یو زمانه داسې تیر شوی دا چې په دې ټوله علاقه کې با څوک حافظ قرآن څوک قاری قرآن نه وو او که تاسو د چانه وکي نو کلمه طیبه درته سره د معنی اوري او ځکه کله بیان کې وېما زم د نن زماني مسلمان داسې چې بحث در سره شروع کو نو افلاطون ستوي افلاطون به په غنو کې پټ شي دومره چې کوم دی ماشاءالله غسر علم او علم شته ولیکن خبره چې کله قران تراړو تل میزان را واخلو په دنیا کې کله مونږ پیمانه د قران راوالو نو د قران په تل باندې چې بیا مونږ خپل ځان تلونو پاغي باندې مونږ ډیر زیات سپک ګرځو یو درانه پښتانه خو لیکن د قران په تل باندې زمون هغه چابړې بیا کته شي وجد غیدادا چې موږ د قران سره مینه پرېخې ده وجد غیدادا موږ د قران سره محبت پرېخې ده وجد غیدادا موږ د قران لار پرېخې ده وجد غیدادا موږ د قران لمنه پرېخې ده وجد غیدادا سم چې د قران لار وا کوم چې د قران لار وا اغلار موږ پرېخې ده په دې وجه باندې خدای تعالی موږ د نظرونو نه الله پاک موږ د زمانه نه الله پاک موږ د تل نه کته کړیو او کله چې موږ د قران پاک په تل باندې برابر وو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بچنګي په بکرت باندې سوره بقره یاد کړه نو ټول مدینه له خیرات کو خوشاله مقام ټول خلق راجم کړل او حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ چې قران یاد کو قران پاک به تلاوت کو او به لستزان له ختم کو موتا خو جمعات کې کینو قران ختم کو هدي نسو کړه خبرم نشي دا دومره د خوشاله مقام دی حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام له خپل مور بي په غیږ کې راوستو پیغمبر پاک علیه السلام ورته دعا فرمایله الله عز وجل ول مال ورکو د دعا په برکت باندې الله پاک ورل علم ورکو د نبی پاک علیه السلام د دعا په برکت باندې خدای تعالی ورل اولاد ورکو د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دعا باندې وکړه چې د قران پاک ختم خپل ځان لوکو دوی ټول خاندان به راجم کو او ورته به عرض کو چې نن زما د قران پاک آخري صورت ته زره دې ختم کوما نو ما وی چې په دې دعا کې تاسو ما سره شریک شه نو ټول خاندان به راغون کو اخره کې به د دعا کوله او ټول خاندان به په امين وي اوس خو زمون په خاندان کې ماشاءالله لسم دولسم والشتا شپارسم والمشتا انجینیر مشتا ډاکټر مشتا ترکان مشتا ګلکار مشتا مستری مشتا د دنیا جهان فلسفرم پکشتا او کو نشته پکې نو صرف پکې حافظ قرآن نشتا زمونږ د پاره د افسوس مقام دی او ذکر کله بیان کوما نو مې دا پښتانه رونه بایګان دي د خپل سیس باندې ډېر زیات مړ دي نو دي کله ملمراشي د پنجاب نه نو دا پښتانه رونه بایګان ورته وي الحمدلله کور مې خپل دی هاجي
داسې من غټېږي. دا کور مې خپل دی الحمدلله، اجره مې خپله ده. په دې اجره کې ګوره ته وګورې د قلبې دپاره دا یوې پرته ده، دا یوې زما خپله ده، دا غاغور پروت دی دا زما خپل دی، دا ټکټر مې خپل دی، دا روټر مې خپل دی، دا یوې مې خپله ده، دا ټنګه مې خپله ده. دې مازدیګر کې په چکر وام خپلو پټو ته ځم الحمدلله، غنم مې خپله کوره دي، جوار مې د خپله کوره دي. خو که دې مؤمن مسلمان دی پښتون کره د خپله کوره څه نشته دی نو هغه حافظ قرآن نشته. په دې مسله باندې چې ولاړ دی او موږ ورته وایو چې دا د قندهار نه راغلی دی او دا د کابل نه راغلی دی او دا د باجوړ نه راغلی دی او دا د پلانکي ملک نه راغلی دی او ما ته په دې مسله باندې استاد دی، د علم خاوند دی، د قدر خاوند دی، د احترام خاوند دی. خدای تعالی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مسله باندې ودرولې په ژوندونه جنتي دي. خو زه عرض دا کوم چې په دې مسله باندې ولاړ اخر زما زوی ولې نه دی، په دې مسله باندې ولاړ اخر زما واره ولې نه دی، په دې مسله باندې ولاړ زما خوړی ولې نه دی، په دې مسله باندې د پیغمبر پاک علیه السلام په دې مسله باندې د پیغمبر دا وارث اخر زما د انوسۍ ولې نشي کېدی. پښتون سړی په دې ځکه نیمګړی دی. همیشه لپاره خلکو ته دا وایي هر څه زما د کوره دي، خو چې کله عالم حافظ قاري مفتی راشي نو بیا زما د کوره نه دی، بیا د بل د کوره دی. نو دا برکت د خپله کوره کو ولې نه؟ دا برکت مونږ ولې پرېښی دی؟ یو زمانه هغه وه په دروازه باندې زنانه ولاړه ده، دروازه وډبېده. استاد محترم ته سوال جواب راغی، یاره جي یو زنانه راغلې ده په دروازه باندې ولاړه ده، یو ماشوم پاک بچی دی ورسره. زمونږ د استادانو طریقه دا ده چې مونږ له څوک ماشوم راولي نو مونږ ته تپوس کوو بچې څه دې ویلي دي، څه سبق ته ویلی دی، مخکې د چا سره ویلی دی، څو سپارې دې ویلي دي، کم ځای دې ویلی دی، په کومه ژبه کې دې ویلی دی، په کوم انداز کې دې ویلی دی، ته لږ راته واوروه. نو مونږ د هغې ماشوم نه امتحان واورو، د هغې پاټلۍ مطابق هغه ته مونږ مخکې سبق شروع کوو. استاد محترم دروازې ته لاړو، یو ابۍ ده په پرده کې ولاړه ده، وایي چې استاد محترم سلام کوم، پس د سلام نه بعد عرض دا دی نه ماشوم پاک بچې مې راوستلی چې تاسو سره قرآن پاک یاد کی. وایي دی استاد محترم دا ماشوم راوستو جماعت کې ځان سره کېنو، وایي بچې کوم ځای د سبق ویلی دی؟ وایي یاره جي لږ لږ مې ویلی دی. وایي د چا نه دې ویلی دی؟ وایي کور کې مې ویلی دی. وایي ښه ته لږ راته واوروه. نو دا ماشوم پاک بچې شروع شو، الحمدلله رب العالمین، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه سیقول السفهاء تلک الرسل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والمحصنات لا يحب الله واذا سمعوا دې لسمه سپاره یولسمه دولسمه چې پنځلسمه ته ورسېدو سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. دا استاد محترم ورته بچی لږ شانته بریک والا دا راته ووایه که زه درته نه وایم چې ودرېږه غلی شه خاموش شه نو ته خو په شپاړسمه اوولسمه باندې م ورځې په اتلسمه باندې م ورځې. دا راته ووایه بچی چې دا دومره تلاوت چې تا وکړو دا لګیا یې نو تا له قرآن نه مخکې نه درځي، ته ما پسې دلته مور سره راوستی بچی تا له سبق نه درځي. وایي استاد سبق خو راله راځي. وایي دا دلته یې راوستی سړی ته خو بریک نه هلې ما در باندې بریک ونیو، قرآن خو تا ته یاد دی، دا ته چې په کوم انداز کوې دا بهترین قاری قرآن دغه شانتې وایي. ورته وایي چې قاري صاحب ما خو قرآن د مور سره یاد کړی دی. وایي مور بیبي مې وایي چې کوم نسبت زما او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ترمنځ نو زما د مور بیبي او زما د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ترمنځ استادان ګڼ دي او ما اوریدلی دي. مور بیبي مې راته وویل چې د دې استاد محترم او د جناب پیغمبر پاک علیه السلام ترمنځ استادان کم دي. دې ته موږ سند وایو، د علم په اصطلاح کې دې ته سلسله الذهب وایي، د سرو زرو کړی وایي، دا د سرو زرو زنځیر دی چې د استاد نه والی دا رواني بل استاد پورې بل استاد د تبع تابعي د تابعي او د صحابي او د صحابي نه بیا تیر شي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پورې. وایي دی بچنګي ورته وایي چې استاد جي زه سبق یادولو لا سبق ویلو لا نیم راغلی، زه مور بیبي دلته صرف د دې نسبت د اغشتو دپاره راوستی ما. پخوا په زمانه کې د قرآن سره مینه وه نو میندو به خپل اولاد ته په خپله غېږه کې قرآن ښودو او بیا به جومات مدرسې ته د نسبت د راوړلو دپاره د نسبت د حاصلولو دپاره د نسبت د قایمولو دپاره به خپل بچنګي بیا مدارسو ته لیږل چې د دې نسبت دی په هغه سلسله کې په نسبت کې داخل شي، ځکه چې نسبت د جناب نبي کریم علیه الصلاة والسلام سره ډېره لویه درجه ده. نسبت څه ته وایي؟ دا کپړه ده،
صادر دی رومال دی په دې ځمکه هم غورځوم مخم په پاکوم پوزم په پاکوم لاسونم په اوچوم لاندې هم اچوم په وخت د ضرورت په د پاسم کینم د دې څه حیثیت نشته ما به په 200 او 300 روپۍ باندې غشتي دغه قیمت په او د قیمت ته چې پس مکه هم اچوم په خاورو کې هم اچوم خو کله ما دا کپړه ومینځله او د دې نه بعد مې د قرآن پاک غلاف جوړ کو نو د قرآن سره نسبت جوړ شو دغه کپړه باندې زه بیا لاس نشم اچولی دا زه د ایمان منافق ګڼم بیا دغه کپړه باندې زه لاسونه مخ لاس نشم اچولی دا زه د خپل ایمان تباهي ګڼم بیا دغه کپړه زه په ځمکه باندې نشم ایښودلی دغه کپړه په ځمکه باندې نشم غوړولی په دې باندې ذهن نشم صفا کولی وجه د هغې دا ده چې د دې کپړې نسبت د قرآن پاک سره راغی نسبت ډېر لوی شی دی نو د دې نسبت د اغستو لپاره دغه بچنګې د خپل مور بیبي جمعات ته راوسته او استاد محترم ته کینو دا یو زمانه وه یو زمانه داسې وه خلیفه هارون الرشید بادشاه چې علم دوست سره یو لوی دربار یو او الله پاک ول ډېره ښه بیبي ورکړې وه چې هغې ته به ملکې زبیده وې زبیدی بیبي چې کوم وخت کې دور حکومت وو او هارون الرشید بادشاه وو ملکه زبیده ملکه وه وی په خپل محل کې حکم جاری کو چې زما په محل کې به هغه سړی جارو لګوي زما په محل کې به هغه سړی خدمت کوي زما په محل کې به هغه سړی کپړې وینځي زما په محل کې به هغه سړی روټۍ پخولی شي کوم چې حافظ قرآن وي حافظ قرآن وی د دې زبیدې بیبي یوازې دا مقصد نه و چې زه د ټول حافظان خپل محل ته راغونډ کړم وی د دې یو ډېر لوی مقصد منظور نظر و سهار چې به روټۍ والا روټۍ شروع کوله جامو والا به جامې وینځل شروع کول جارو وهل والا به جارو وهل شروع کول او زه صفا کول والا به صفایي شروع کوله نو فرمایي چې لاول به حکم داو ملکې صاحبې دا حکم کړی چې جناب من کار به رست شروع کې قرآن بلاول شروع کې خادم ته ودا اډرو لاول به قرآن شروع کې بیا به کار شروع کې لاول به بسم الله وي بیا به جارو راخلي لاول به بسم الله وي بیا به روټۍ پخول شروع کې لاول به بسم الله وي بیا به صابون رالي لاول به بسم الله وي بیا به پونچه لګي لاول به بسم الله وي بیا به جارل لګي لاول به بسم الله وي بیا به کیاره کې وباچي لاول به بسم الله وي بیا به په ګلافونو باندې لاس وخي نو کله چې به سحر نواله ماخامه پورې دغه خادمینو د قرآن پاک ختمونه وکړ وی ماخام چې بکیدو نو په محل کې به کارونه ختم شوي وو او الله پاک په فضل باندې با د څومره خادمینو چې په دې محل کې کار کوي ماخام به دغه قرآن پاک ختمونه شوي وو او زما ستا په ذهن کې دادي کې دي چې 2 کسانو کار کو کې دي چې 300 کسانو کار کو کې دي چې 1000 کسانو کار کو نه مورخین لیکي چې ملکه زبیده دا اډر جاری کو چې زما په محل کې به حافظ قرآن کار کوي و چې د سحر نه به حافظ قرآن شروع کو و چې ما خام کېده به وی د قرآن پاک 300 ختمونه به شوي په دې محل کې په دغه وخت کې د ملکه زبیده 300 خادمان حافظانو کار کو دغه وظایف جاری اغیر او باقاعدګۍ سره حق الخدمت ورکړي خدای حق الخدمت په دغه کار نه وو دغه به قرآن ویناوه چې ما خام کېده به 300 د قرآن پاک ختمونه به د ملکه زبیده په کور کې شوي وو داسې زمانه وه چې ملکه زبیده به یعنی زمونږ زنانو به دا کار کوو سړو خو پرېږده و یو زنانه راله او په قلپې کې ورسره اوړه دي د دې نه پیړۍ ووهلې چونکې د بناتو هم پروګرام دی قلپې کې اوړه راوړل د هغې نه پیړۍ ووهلې د هغې نه روټۍ جوړې کړلې تنور کې وتپلې تنور نه چې کله را جدا کړې او بیا یې په شکور کې واچولې او په اوږه باندې شکور کې خود او کور ته روانېده نو وی د خپلو سهیلیانو د ملګرو ته دغه زنانو ته وی د ګاوړ چم چې زما خو الحمدلله 3 سپارې برابر شو زما روټۍ هم پخې شوې اوس خو چې زموږ زنانه چم ته راغونډې شي نو دې تاویلې ماویلې کوي غیبتونه کوي پتا پسې په ما پسې په بل پسې خبرې کوي نه هغې چې به اوړه د کور نه راوړل او د تنور په غاړه به ته پیړې جوړولې او بیا به یې ټپولې او پس د هغې نه بعد چې به تنور کې نمبر راتلو بیا به یې ورچولې او بیا به یې راښکته کولې او بیا به یې په
خپل شکور کې خودي او بیا به کور ته روانېده نو 3 سپارې به هم تلاوت کړی او دا لاسه کې کوم زنانو چې د قرآن سره دا مینه وه چې ماشوم پاک بچي له به کله پی ورکول وی پی به تر هغه وخته پورې نه ورکول تر څو چې به د سورت یاسین تلاوت ونه کو او د بعضو زنانو مبارک راځي چې کله به ماشوم وی یو سینې ته واچو او پی به ورله ورکول نو چې بلې سینې ته به یې راوړو نو یو ځل به یې سورت یاسین ویلې او پس د هغې نه بعد به یې بل تی ته راچو دا زنانه وې د سړو خو به د قرآن نه ګیر چاپېره ژوند تېرېدو د سړو خو به د قرآن پاک نه ګیر چاپېره ژوند تېرېدو سړی خو به هغه چې د قرآن باندې ځان شهید کو سړی خو هغه چې خپل تن من دن به په قرآن باندې پرې سړی خو هغه چې قرآن پاک به د دنیا د ټولو نه قیمتي متاع ګرځولی سړی به داسې و زنانو دا حالو زما محترمو حضرت فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها چې د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام لخت جگر وو د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اخیری بچنګ وا د جناب نبی کریم علیه السلام د زړه ټوکړه وا وی کله چې پیغمبر پاک علیه الصلاۃ والسلام د مدینې نه بهر چرته غزاله تشریف وو وی د ټول نه اخره کې با فاطمه الزهرا کرلاړو چې وی د علاقې نه بهر اوزم نو د ټول نه اخره کې مسترګې په فاطمه الزهرا باندې ولګي دومره مینه ور سره دا فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها بچه کله وی د ورځې د کارونو نه اوزګار شوا او ماسختن به حضرت علی المرتضی روټه چوي ور لورکل هغه به آرام داغه د خدمت نه به اوزګار شوا حضرت حسن حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ به ودکو للیل لوبه ورته وې پس هغه نه بعد به د کور لوخي وینځل پس هغه نه بعد با وې د ماسختن د مز نه بعد په 2 رکعاتو باندې ودرېدا او د قران پاک تلاوت به شروع کو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ټول شپه د رب لا یزال په حمد او ثنا باندې په تسبیح او تهلیل باندې د الله پاک سره پر راز او نیاز کې تیر کړه وې شپه د قشانته ولاړه او د یخنه وګدې شپې وې تر دې چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د جمعه نه د مسجد نه اذان شروع کو الله اکبر حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها وی زر 2 رکعات پوره کړ سلام یې وارو او الله پاک ته پزارش یا الله استاد یخنه دا وګدې شپې دومره لاندې شوې چې فاطمه الزهرا 2 رکعات پکې نه پوره کیږي 2 رکعات پکې زما سر ته نه رسیدل یعنی ټول قران مې پکې درته و نه راو دا څنګه د یخنه شپه دا دومره ولا شو وی الله پاک ته پزاره باندې شو یا الله د یخنه شپې د دومره وری کړی چې زما 2 رکعات پکې نه پوره کیږي یو داسې زمانہ راغله چې په موت باندې ډېر بد حال راغی زما استا حال دا شو چې د خلقو د نظرونو نو غرزیدو زما استا حال دا شو د خلقو د قدرونو نو غرزیدو زما استا حال دا شو د خلقو د غم خاده پاتې نشو زما استا حال دا شو قسم په خدای نن په جمعات کې عزت پاتې او نن په اجره کې عزت پاتې هر سړی په بدو په سپکو باندې یادې وجه دا غیدا دا چې کوم د قدر هغه پیمانه وا هغه پیمانه مونږ د خپل ځان نه غرزول دا د هغې په وجه باندې د هغې د ازار په وجه دا د قرآن ازار دی ګور چې د دنیا والی دا یادو ساته اوس هم د جمعات الماره را کولو کا که زه دروغ وایم زما باندې به دا قرآن دلیل وي دا جمعات الماره را کولو کا په دې کې وګور څومره ضعیف قرآن مجیدونه پراته دي دا ما ته ضعیف کړ ما پسې مې شاګردان راغلي استاد دونه ډېر جمعات کې ضعیف قرآن مجیدونه په پراته دي سور سره وکم ما ورته بچي ما ضعیف کړی دي که تا ضعیف کړی دي وای نه ما کړی دي نه تاسو کړی مې ستا پلار کړی دي وای نه چې زما پلار هم نه دي کړی مې دا چا کړی دي یاره جوی پای کې سوري شي وي هغه وینو خورې دي دا زما استاد قرآن سره مینه پاتې شو دا زما استاد محبت پاتې شو دا قرآن اوس موږ صرف دروغ د جرګې د جمع د جرګې او د قسم او د قرآن د پاره پاتې کو دا قرآن موږ سورته توبه راواغشته په خلکو پسې د ویلو د پاره په د پسې سورته موږ خلک راشي استاد دې په سورته توبه وې و یې رجی زمانه کاله پټ شوی دی وې زم چې سورته توبه ور پسې وې ما یارجی د سر زما دشمنی دا او زرم چې د ما سره بد کړ دي سورته توبه ختم ور پسې نه کومه اے ظالما دا قرآن د خلقو پسې د کېدو په غرض را نازل شوی دی دا قرآن به خلقو پسې کې کتب دې پسې کېږي قرآن بچا پسې کې نه
کو قرآن چا پس کولو د پاره راغلو زما پیغمبر پاک علیہ السلام با ابو جهل پس کړو کو قرآن چا پس کولو د پاره راغلو زما پاک پیغمبر علیہ السلام با ابو لهب پس کړو کو قرآن چا پس کولو د پاره راغلو زما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با امیہ بن خلف ظالم پس کړو کو دا قرآن چا پس کولو د پاره راغلو دا به عتبہ په شیبه پس کړو دې سره به جنگونه نه کول دې سره به جګړه نه کولې دې سره به بحث مباحثه نه کوله دا قرآن به غي پس کړو صحابه کرام چې په مقدس مکه د ټولو نه پاک خلکو ورته به وی چې لکه سورته توبه وایو په دې کافرانو باندې چوپ کې دا قرآن د وینا د پاره د خپل ځان د عمل د پاره د هدایت رڼا ده موږ د قرآن د هدایت لارې پرېښې دي موږ په ایماندارۍ ته هم ګمراه شوي خلک وایي که نه موږ د احمد شاه ابدالي نوسي یو پښتانه مشران به ناست دي او ډېر په ادب او احترام سره به دا خبره کومه زمونږ اکثر او بیشتر پښتانه رونه بایګان وای موږ د احمد شاه ابدالي نوسي یو او څوک پکې موږ د خالد بابا نوسي یو جی هاي 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 خالد بابا نوسي جګړو ته پاتې شوی دی دزو ته خالد بابا نوسي خپل ورور له پمره چاړه وهلو ته تیار دی د خالد بابا نوسي لګیا دی او د ټول عمر بلوري کې لګیا دی پرې محلو کې د خالد بابا نوسي لګیا دی او په کوټو باندې بادوي شروع کړی دی الوزي لګیا دی د خالد بابا نوسي ناشته ګټ په ګټ باندې د غیبتونه کوي لګیا دی د خالد بابا نوسي لګیا دی او د دروغ وي د خالد بابا نوسي لګیا دی او د کنزل کوي د خالد بابا نوسي لګیا دی او د یو بل ته تاویل ماویل غیبتونه کوي د خالد بابا نوسي لګیا دی په پټی باندې په پوله روان دی پردي غنی ماتي پردي بوساړې تختي پردي شوتل ریبي اے خدای ته وګوره یو مونږ پښتنو له شرم هم نه راځي چې مونږ د خالد بابا نوم په داسې طریقې سره لګیا یو مونږ د خالد بابا نوسي چرته خالد بابا او چرته پښتون سره نه جنا کوم بدنام یو نه د قرآن د نه ویلو په وجه د قرآن سره د مینې د نه کولو په وجه زمونږ مشرانو چې د خالد بابا نوم غشتنو په هغې کې ګورې سوخه د هغه زمانې مشرانو کوي چې موږ د خالد بابا د احمد شاه ابدالي نوسي یو واقعیتا هغوی د هغوی په نقش قدم باندې روان یو په ایماندارۍ درته یم په دې زمانه کې په ټیک ټاک باندې د ټولو نه مشهور ټیک ټاکر اب ستا پښتون مې لګیا یي اب ستا پښتون مې په سوشل میډیا باندې چې لګیا د خپل جامې ویستري او ستا د پښتون قوم نم جامې وباسي د خپل خاندان نم جامې وباسي د خپل ثقافت او د خپل معاشرې نم لګیا دی او څوک دی یہ رجیدہ خو جی پختانه دی جی ډېر ټیلنټ ته پکې پښتنو کې ټیلنټو د خدای تعالی د دین د پاره پښتنو کې ټیلنټو د خدای تعالی د قران د پاره پښتنو کې ټیلنټو الله پاک د حدیث د خدمت د پاره او پښتنو کې ټیلنټو د اسلام د مذهب د دین د پاره په پښتنو کې ټیلنټو د معاشرت د پاره د آداب معاشرت د پاره په پښتنو کې ټیلنټو الله پاک په هر مقام په هر مرتبه په هر یو مور باندې دا څه پیدا کړی چې د دې نه څوک مخکې نه وو لیکن یاد ساته تر هغه وخت پورې تر څو پورې چې د دې د قرآن سره مینه وه او د قرآن سره چې مینه ختمه شوې ده نو پښتون سره یې ګوره بیا لګیا دی په خاورو کې پټ ګوهر دی خو په خاورو کې غریب چې کم دی نو پټ شوی دی لال جوهر دی د دې انکار نشته خو د لال جوهر ځان خاورو ته ولې وغورځو ځکه چې د قرآن سره مینه ختمه کړه کله چې زموږ د قرآن سره مینه وه قسم په خدای په دې څلور کونج دنیا کې د پښتون نوم ځلېده اوس پښتون سره په ډمتوب باندې یاد دی خفه کېږو به نه پښتون سره په میلسونو باندې یاد دی پښتون سره په تاویلو ماویلو باندې یاد دی او په دنیا کې په کنزلو باندې یاد دی پښتون سره وی کنزل ډېرې کوي وی د نه پیژند وی نه وی د خو پنجابي وی نه کنه پنجابي وی د خپل کار سره کارو وی د چې دا لګیا دی پوښتنه چې دی پښتون دی خو وی پنجابي دا خو په موږ باندې ډېر لوی قصې مشهور دي زما محترمو الله عز وجل په موږ باندې لوی کرم او احسان چې فرمایلی دی خدای تعالی کلام مجید را کړی دی نو کوم او تا دا وایو چې په موږ باندې وخت تیر شوی دی تیر شوی نه دی ګورې ښه
دا سترګې چې پټې شوي نه دي په تا باندې وخت تېر نه دی. دا سترګې چې پټې شي په تا باندې به وخت تېر وي تر څو چې دا سترګې غړېږي په تا باندې وخت تېر نه دی. دا خلک وایي زما ژبه ډبله شو زه د قرآن پاک آیت نشم یادولی. حیران په دې باندې یم چې د خوشحال خان بابا شعرونه یادولی شي، ته د لتا منګیشتر ګانې یادولی شي، او ته د هغې او د پلانکۍ او د پلانکۍ ګانې چې کوم دی په پوله د پټي په پوله روانې نو ځان سره لګیا یې غورېږي، او ته چې نن په ریډیو کې د حمزه شینواري دا غزل ویلی شوی دی، قسم په خدای هغه غزل دی په یو ځل اورېدو باندې یاد کړی وي، خو که تا ته نه یادېږي نو د قرآن پاک آیت درته نه یادېږي. ظالمه دا خو د بدبختۍ یو لوی مقام دی. لوی مقام دا دی چې تا ته دومره غزل د اتو کرښو د لسو کرښو یادېږي، خو که تا ته نه یادېږي نو صرف د دوو کرښو آیتونه درته دوو کرښو صورت درته نه یادېږي. نو دا مه وایه. بیا هم که ته چېرته وې نو د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی، کم انسان چې یو عمل شروع کو په دې کې والله مرګ راغی الله پاک به په دغه عمل کې اوچتوي. نو که یو انسان دا وایي چې زه سپین ږیری یم او زما خو وخت تېر شوی د زه د بچو پلار یم، زه به څنګه ته شروع کړه قاري صاحب سره، دی به درنه انکار نه کوي. دا خو الله پاک تاسو له ملغلیر درکړي. قسم په خدای دومره عاجز خلک دي که ورته یې دغلته په خاورو کې راته کښېنه دا قرآن راته ووایه، د دنیا د خاطره نه، د دنیا د خاطره نه، د قرآن د خاطره. که استاد محترم ته دي ما ته دي ووایي چې د خاورو کې راته کښېنه په دې ځای کښېنه او راته قرآن شروع کړه، یاره چې مې قرآن شروع نه کړه زما دا ایمان دی، ته بیا وایه. نو موږ خو درته قرآن په داسې انداز کې ښایو. اکسفورډ یونیورسټۍ یو پروفیسر ته ووایي دغه ځای کې راته کښېنه چې دونه څیرې درته واچي چې یاد وساتئ. د دنیا یو مضمون هم بغیر د قرآن نه په دومره تکلفاتو به درته خلک پیش کړي چې درته ویلی نه شم، دومره به درته ګران کړي چې ته به یې ویلی نه شي. خو بیا موږ په هغه ګران څیز پسې منډې وو. دا چې کوم آسان څیز دی د دې اعجاز دا د معجزه د قرآن دا ده چې یو آیت ته یاد کړه دویم ته به په خپله باندې ورکېږي، چې یو رکو دي وویله دویمې باندې به په خپله ورځئ. او کله چې د قرآن حلاوت درته نصیب شو قسم په خدای توره شپه به سپین سبا شي، توره شپه به سپین سبا شي، ستا دې زړه کې به دا ارمان پاتې وي چې دا مې تر څو 150 سپارو پورې رسول نه وي په ایماندارۍ درته یم خو راحت درته ملو شي. خو شغف نشته. مونږ د ډنګ چندخان رانه جوړ شوي دي او په ایماندارۍ درته یم پر یې ګندونو باندې اخته شوي یو، لیکن د قرآن پاک رڼې اوبه زمونږ دپاره صافې نه دي. مونږ یاره چې دی ته زما سا ډوبېږي، سا ځکه ډوبېږي چې تا ټول عمر په ډنډونو کې تېر کړه. نو که مونږ بالفرض والمحال هم وایو چې یاره په مونږ وخت تېر دی، الله پاک د اولاد درکړی دی، د اولاد راولې په خپله باندې قاري صاحب ته کښېنه یو آیات یو زبر زیر وایه ټیک کوه. کیدی شي ممکن ده تا 2 سپارې ویلې 3 دي ویلې 15 دي ویلې لس دیال اول خو به الله پاک د قرآن په برکت باندې دومره عمر درکړي چې ټول قرآن به ووایې. دا تا ته شیطان لنډه تنګه کړې وایي چې دا چلو دا مړ به شو. نه نه به مړ د قرآن سره چې مینه شو بیا چېرته مړ کېږي. چې د کوم انسان د قرآن سره مینه شو هغه د مرګ نه بعد هم ژوندي وي. علما کرام ناست چې که دروغ وایم یا خبره غلطه کوم منبر نه مې دې راکوز کړي. چې د قاري قرآن شي، حافظ قرآن شي، عالم د قرآن شي، مفتی د قرآن شي، بیا د مرګ نه بعد هم ژوندي وي. ستا له به خدای تعالی دومره شاګردان درکړي وي که ته مړ یم ستا نام اعمال ژوندی ده. هر سړی چې څه سبق وایي هغه به تا پسې راځي. کم شاګرد چې کم ځای د دین خدمت کوي، کم سړی چې کم ځای مونځ کوي، کم سړی چې کم ځای نوافل کوي، کم ځای چې کم ځای تهجد کوي، کم سړی چې کم ځای دعا کوي، کم سړی چې کم ځای سنت طریقه ژوندی کوي، ستا شاګرد ستا په برکت وررسېدلی ده مسله. د دغې مسلې برکات به تا ته خدای تعالی په تور تم په تورو خاورو کې در رسوي او لویه خبره دا ده دا به ستا لپاره صدقې جاریه وي. نو که چاته د ړومبۍ سپارې په آخره کې تعالی مرګ درغی، نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک دی وایي دا انسان به د دې ویلو سره نو تا به په ورځ د قیامت خدای تعالی د حافظانو عالمانو قاریانو سره اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وایي دا بهترین دوست دی. نور سکے او که ته بیا هم وایې چې زړه مې مات دی نو خیر د خدای تعالی نه به د هدایت دعا د ځان دپاره کې خپل اولاد به راولې. بې انصافي به نه کوو. مونږ خو وایو که نه پلانکې صاحب او دا خان او دا ډنګرې او هغه صاحب او دا باچا او هغه وزیر اعظم او دا وزیر اعظم دی کرپټ دی، دی غله دی، دی بې انصافه دی، دی ظالمان دی او دی د عوامو نه وینه وسکله. زه درته یم چې ما او تا د خپل اولاد وینه وسکله. دا مې ایمان دی. ما او تا نه بې انصافي روانه ده. 15 که 15
لګیا یو موږ د دنیا لپاره وقف کړی دي 15 بار ملک لګلو ته تیار یو 15 موږ لګیا مصیر خانه کې کینو 15 موږ سکول ته لګو 15 موږ کالج ته لګو 15 موږ یونیورسيټي ته لګو 15 ډاکټران کو انجینران کو یې د دنیا جهان پولیسان کو یې مختلف شعبو ته لګلو ته تیار یو خو کو چرته پدې کې یوم لګلو ته تیار نه یو ناغه قران مجید ته لګلو ته چې موږ وایو چې قران پاک له اولېګو نه ددنه مولا جوړ شي چې مولا ته جوړ شو بیا به خوري څه دا مونږ ته وي نه موږ به انصافي کوو لاول خو 15 لاول دین لا لکه چې ته آخرت ته روانه ظالم آخرت کې ورکار خرابي بیا او دلته خو بیا 50 پېته کاله دلته نه ختمېدون کی نه ختمېدون کې ژوند دې نه ختمېدون کې لري 50 ته پاره دون ار سمنګ وکړ لري 50 ته لپاره ار شی د سہولت مونږ واغش په ایمانداري درته مونږ د آخرت چې نه ختمېدون کې ژوند راغی لپاره سہولت واغش ګړم واغشتا موبایل ماغه دی واغشتو بلپ هم واغشتو یو پی ایس هم واغشتو ایر کنډیشن پکیم واغشتو ای مومبته هم واغشتا ای 12 ولټ هم واغشتو ای داغه زره پر بوټان داغه در پر صادر داغه یخنی داغه ګرمي تاسو ته عرض کوم حدیث مبارک ته دلته چې تاسو پر ملک کوم یخنی راځي کنه و دا په جهنم کې یو طبقه دا او یو په کال کې یو ځل سا اخلي علماء کرام ناس سا اخلي دا غسا دا غشتو په برکت باندې دلته 44 سنټیګریډ منفي 44 منفي 47 منفي 50 دلته یخنی را کوز شي سایبریا تلار شه دا چې موږ وایو چې مری دی کلام دی دا دلته چې دونه یخنی راشي موږ په بسنو کې نه ګرميږو دا په جهنم کې یو طبقه ده چې هغه په کال کې یو ځل سا واخلي دا غسا دا غشتلو اثر زمونږ د دنیا ته راشي دا یاد ساته دا هغه یخنه لپاره مونږ کوم صادر ځان سره یوړو نم دی وړي او دغه خورو کې بمدن نکېږي سیب وي د شپکه دلته هم خو په ابلغ پینې ګرځو کنه او یا خپې به مسخاشي خلک جنازې لراشي نو د بوټانو د پاسه بوټانه لاول چولی سپلې چولی وي کوته ورته ډیر وي یره جدا بوټانه مو باسه دې سره نه جنواز جنازه نه کیږي نو دی یو باسي د پاسه په ودرېږي نو یا د پاسه ودرېدل یا په خپل کول یو شانت دي ما یو ځکه مسله کوم الله دی وبغه ته خو د خپل د ګندکول خبره زری غون من په قبر کې ورمنډل ته تیاری انداسه کې مې دې ته بورزي او بیا لغړ کمیس ممی سمار صدر نو باسي دا اغه فکر کول پکار دي دا اغه د پاره رڼا دا اغه د پاره کامیابی دا اغه د پاره خوشحالي دا اغه د پاره نیکبختی دا اغه د پاره انعام دا اغه د پاره اکرام دا اغه د پاره سہولت دا اغه د پاره کنډیشن کو جوړول غواړي دا بچنګي چنن ماته مخ تناسي د خپل اولاد د دغه شان حافظ قرآن جوړ کا چې الله پاک د ډډ په ډډ د جنت هواګان در او رسول کی او کني نو تاسو د علماء کرامو نو ورېدلي چې په ورځ د قیامت په پیغمبرانو د خپل د لاندې مزمکه تخدیدلي او یو به یو لورزي او بل لورزي هاي هاي نو کوم تا یو حافظ قرآن جوړ کو او یو حافظ قرآن بدل لسو کسانو چې جهنم په واجب وي الله پاک په جنت ته بوزي ان شاء الله خپل اولاد به حافظان جوړو کنه ان شاء الله جوړو وکنه زما محترم ډیر ګران لوی سفر را ته پسر دی قسم دې ګوره موت هغه په دروغ په اکو بکو باندې ځان لړخ کړی دی ها اسی په غپ باندې موت وایو یاره مرګ به د چا بوي خانه چې د چا بوي نو د اجرانه بیا چرته لاړو ما غوستل چې زما د اجران شي ما غوستل چې زما نکلار شي ما غوستل چې زما مور لار شي ما غوستل چې زما رور لار شي دی اخر تلی چرته دی نو دا مو وایا څنګه چې هغه اچانک لاړل څنګه چې هغه خدای تعالی راګیر کړ څنګه چې هغه الله پاک را پرزول دا سه به زموستا حشرم یو نه یو ورځ به موت امر پرځي هو کته چې میاش کال پس نه د دې میاشو د کال چاته پته نشته د غیر پرځي دون وړاندې ګور خپل آخرت د پارسو ذخیره جوړول دي خپل بچي دا حافظان کلی عالمان کلی قاریان کلی دې سره فائدہ دا چې موږ په دنیا نه لاړ شو زموږ د آخرت چې کوم اعمال نامه ده کرامن کاتبین لیکي د دې د برکت باغ ژوندې وي هغه کولوي وي هغه سړی چې د خپل ځان شاته صدقه جاریه پر خودلا الله عز وجل د انسان نام اعمال په دنیا کې کولو ساتي دا انسان لاره د دنیا نه تیر شو لیکن د دینه بعد چې د اولاد قران وای نیکی سنیکه مسله خپل خبره کوي نو د ثواب د والدینو ته ځي
نمون خو غواړو کنه چې زمون په نام اعمال کې خپل خبرې مزیدار مسائل او خشته مزیدار منځونه عبادتونه وي دا غیر لپاره لازم دار چې خپل اولاد الله عز وجل دا بچنګي د مور او پلار د پاره په دنیا کې د سترګو د اخوالي ذریعہ او په آخرت کې د نجات ذریعہ وګرځولي کی الله عز وجل د دې استاد محترم ته د استادانو ته سعی جمیله او خدای تعالی د ورته لوی عمر د دې په اخلاص کې برکت واچولي کی کدا عالمان استادان نه وکنه قسم په خدای د دنیا بګور روانه وي دا موتاوایو کنه حدیث مبارک ته وی کله چې په دنیا کې د خدای تعالی یوم اغستو عالم باقی پاتې نشي الله پاک به د دنیا لکه جمعات د پور په شان تراغونډ کی پوزکی په شانته به مقصد پاتې نشو او د الله نوم خودو ول سوق دي د استادان دي مکه مامور پلارم غیب مر سره مدد کو مکه اوس استادان وای یره جی شاګردان پېښه او زما بچی په استاد پېښه او زما بچی پېښه د تربیت ټوله معاملې استاد ته ورپسر کړی دا د چپکولو ټوله معاملې استاد ته د خاموش کولو د لوبولو د پسې کولو د در وي استادي وي دا الګ ډېر روان شوی د مازیګر نه در لګم چې د تاسو سره سبق دا ته سبق لرا لګي کو دا ته سمول لرا لګي درته دی وایا ویل روان شوی دی بادي ویل زی بلوري کې یې سم کا مونږ سمول ولني مونږ قران خودو ولایو نو مونږ خلکو سمول مست د استاد کار دی او دا نه کو شورګه د استاد محترم دومره مهنت مشقت دی اورګه جی چې زماده ماشوم ته د دنیا د ټولو نلوي دولت قران مجید د ورته پر سینه کې ورواچو اورګه چې د یو پاو بادام سود په حکم هدي پاو بادام سود په حکم نو کال تیر شي موږ ماشوم ته تاسو بچي تزوی د چای کله کله ز خپل شاګردان ته الکه پرشتیا باندې وبو کې رانی ولې او قسم چل یا استاد اجي خو کالو شو مالي دل نه دی کالو شو ما نه دی لیدلې نو مونږ چې کله مدرسه کې خپل بچي داخل کو نو مونږ یې کال کې تاسو نه کو او چې کله سکول کالج کې داخل کو په ایمانداري درته هم چې کله بیا هغه چرته چټیم کوي کنه نو دا چټي د پارم درخواست چې لګونو مونږ پرنسپل سره په خپل په میز باندې ورته کېدو الله عز وجل استاسو په محل باندې برکتونه نازل کی ډیر مزره خوشاله شو الحمدلله چې خدای تعالی استاسو په محل کې استاسو د دعاګانو د پاره خلق پیدا کړل زه شاګردانو ته خپل علاقه کې بس اوسم ارمان سر پزړه باندې د مرګ دی وجه دا غي دا چې کله مړ شو په رخصه صورت باندې په یخ سینه باندې وفا په خوا په زمانه کې مشرانو سره غم او چې طالبان براول سر ته تلاوت کوي ختمونه برا پس کوي الکه وی چړي راولې چې قبر سر ته تلاوت کوي الحمدلله دومره شاګردانم پیدا کړل الله پاک په فضل باندې چې یو زمون او د مرګ ترمنځ لسترګو د پټېدو او دا غي نه بعد شکر د دومره شاګردان په یو لپاره مرا پښه دوه کې زما د ایمان د زما د آخرت د نجات لپاره به کافي وي الله عز وجل استاسو راتک په خپل دربار قبول او منظور ګرځي او رب لا یزال د طالبانو دا برکتونه دا په ټول کلی باندې کې خو دې کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين